बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है تاسو ټول به روغ جوړ صحت سره یې. نن به د ګولډ ډیلي انالیسس کوو، کوم ځای کې باینګ کوو، کوم ځای کې به سیلینګ کوو، څنګه به د مارکیټ نه خپل پرافټ وباسو. د هغې دپاره د ټولو نه ضروري فارکس فیکټري ویزټ کول دي. فارکس فیکټري کې نن بلها نیوز دی، 1 اپریل دی، نیو منت هم سټارټ شو، نیو منت. او نن به 7 PM باندې PMI ده، PMI سروس ډیټا ده، او په 5:15 باندې NFP ADP NFP ډیټا ده. او باندې په لپ او کم 15 بجې به والوم ریلیز کېدی شي، مانځه مخکې دا ډیټا په ذهن کې یاد ساتو. او د په دې نیوز به هم دا به په ذهن کې دا اینی ټایم نیوز ریلیز کېدی شي د ایران او د US په منځ کې. راځو انالیسس طرف ته. اول سوات FX کرپټو یوټیوب چینل. په دې چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسس ملاویږي، ویکلی انالیسس ملاویږي او ټریډینګ کورس بیسیک اپلوډ د کسو کې زده کول غواړئ نو په اسانۍ زده کولی شي. او که چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. راځو انالیسس طرف ته. نو انالیسس ډرا کوو. نن یو ښکلی پوینټ دا FVG دا یو پرفیکټ لیول دی. دې سره به FVG هم ټچ کوو او FVG ټچ کوو. نو دا یو پرفیکټ لیول دی. 4630 او 4609 4609 and 30 دا یو بیسټ لیول نن کېدی شي. دا به کوو 8 10 11 به کوو. کرنٹ انټرول کې به پاتې کوو یا به بیلو کوو. بیلو ټیک دی. یو دا دی، یو دلته بریک اپ سټرکچر شوی دی BOS په دې لیول باندې بریک اپ سټرکچر وشو، دا به هم په دې لیول کې پاتې کوو. دلته چې دا لو کله بریک شوه، دا لو ګولډ دې لیول ته راتلی شي، 4609 لیول ته بیا راتلی شي. دلته سنول FVG له ریسپیکټ وکړو، اوس دلته فیب کېدو هائی ټو لو. او که دا لیول بریک شو، دا لیول که بریک شو هائی نن چې هائی ده کرنٹ انټرول اونلی، کرنٹ انټرول اونلی. نو ګولډ کم ځای پورې تللی شي. ګولډ ټارګټ 4760 رن کېدی شي. دې لیول نه یو ځل بیا ریجکشن اخیستی شي. او دا لیول دی، دا باسم والو، دا سیل زون او دا 4710 4706 4706 and 10. دې لیول نه یو ځل بیا ریجکشن اخیستی شي. یو ښکلی لیول دا لیکویډیټي به واخلي او دې لیول نه اپ ساید موومنټ کنټینیو کېدی شي. دلته ګرین کلر دا کوم لیول دی، 4661 4654 4654 and 61 below. بل پرفیکټ لیول باینګ اپورچونټي او دا لیول پوسیبل دی. لیول یې غټې دی، 44589 والا او 73 پورې دی.
4573 और 88 ಬೇಕು below one level गंदा खास जबरदस्त लेवल वेट कई Azuno Velate 4519 or 4505 4505 and 18 below normal the perfect level دا today analysis اوس دا یو خپل perfect level له already ساسن خښوي دی 4748 او 82 دې ځنه buying opportunity selling opportunity ملاوي دی شي نو 4760 او 82 نه selling opportunity ملاوي دی شي دا level check کو دلته دا یو big zone دی selling راغلی شي Early غټ zone یو بره دی دا level هم possible دی دا ولته مکو یو بره سر دی دا به red color کو او وړوکی به یې کړو وړوکی شو ماوس هم څه نښلي دې لیول پورې ټیک دی او دا هم دې لیول پورې دا به دې ځای ته راولو نو که دلته دغه لیول بریک شو دا های فیب راواخلو او های ټو لو ډرا کړو بل ریجکشن لیول هم پاسبل دی 4820 نو غټ سیل زون دی دا د دې لیکولیټي اغستی شي او دې لیول نه واپس ډاون هم کیدی شي دواړو لیول نه ډاون کیدی شي H1 کې انالیسیس وګورو 1 H1 دا انالیسیس فالو اپ پرون روان دی دا سټیل ما ټارګټ آل ټایم هاي پرو ایکسپیکټډ کېدی شي دا ورو دا انالیسیس او دا یو دا کنټرول زیډ دا که زون بریک شو نو دا لیول ټارګټ دی هغه ټارګټ هم ډن شو دا انالیسیس به هم ډیلیټ کو بس د دې لیکولیټي اغستی شي دا لیول چې دی د دې پوینټ لیکولیټي اغستی شي او دا یو ټرین لاین هم را روان دی د دې ټرین لاین دلته ته مین سیل زون هم دی هم ټرین لاین هم سیل زون دی که دا لیول بریک شوي نو نیکسټ لیول دا ټارګټ پاسبل دی بیا H1 کې 5015 او 4 982 5015
4892 4982 5015. Current interval only. Ovyo da trend line rawan de. Da wasa show buying da delete ko or buying level takule uguru no perfect buying level da level idi. 44523 and 4481. Ayo got zone le. The risky in buying tele wapasum buying flash 4 8 or 4525. So big zone le. The level no buying flash usual bia. After confirmation you got buying level le. Current interval only. The buying level pakpal zetikti. pakpal zetikte. The level pakpal zetikte. So the level most important level टिकते this अंदाजा लगी कि the level break की the level तुम uptrend bull start थे जल्दी confirmation करो uptrend double start Russell zone H4 तरह शो last step चीज़ अब H4 की पाँच current interval only H1 नंबर delete आता से पाँच H1 level boom delete को resistance back and support perfect level stick and stick इसके buying level ले इसकी buying level ले 4610 और 4598 4598 4610 current interval only राजू H4 था H4 की दा break retest दाल target done शो और the 4750 done target possible ले दास change शो buying level था Delta volume imbalance so perfect volume imbalance respect for this current interval only Delta finish की पदे level के Raleigh down trend Raleigh Febra واخلو أو كل buying level وګورو 15 rejection أغسطس شي 4750 أو بل rejection point انتس H4 follow up وکي combine چې روانه دا scraping هم کېدای شي تاسو دوکه کول کېدای شي نوی کینډل اوپننګ وشو H4 down side ته تیزی تللی شي دا یو بیسټ buying level ویټ کوي دلته دې په ویټ راکړو 4575 and 44 and 75 color green color دا به break even hit
राजू डेली था डेली टाइम फ्रेम टारगेट ऑलमोस्ट डन नन रिजेक्शन राहिलेश दे लेवलनं रिजेक्शन राहिलेश H4 क्यू रुपया परफेक्ट आव दे लेवलनं रिजेक्शन राहिलेश डेली वीकली गुरु वीकली कॅन्डल दा CRT कॅन्डल होता ते 50% डन 50% लाद रेटन या पदे पॉइंट कन्फर्मेशन की और दलता कन्फर्मेशन शवेरे और टारगेट पल एरो चो पॉइंट डन करे दे दा लेवल ब्रेक शो Gold non-closing रकम देना above पकड़ दे 4680 ना above closing कर दे upside movement continue दफारा ना कैंडल पर रिजेक्शन की क्लोजिंग न दे पकड़ मंथ स्टार्ट शो मंथ कैंडल फेब रवाखलो और हाई टू लो टू रेड red to high to low और दलता रेशो सेटिंग था दलता डेली पे ओके पे हाई टू लो योदा पॉइंट द रिजेक्शन न para strong rejection न para 4754 योदा strong rejection न para कलर रेड को और करंट इंटरवल ओनली 1 पॉइंट दादे देखो पॉइंट इन मस्ट रिजेक्शन पकड़ दे must rejection पकड़ दे delayed और the 15 usual bia buying level किदेश tap retracement displacement आपल्याला पाहतीला the tap को दा level that was retracement possible retracement monthly candle की retracement bear displacement और all time high possible कम scenario चीदा the week की संसाजे फिलकोलिश احتیاط पकार दे احتیاط वाले पकार दे दास से बगड़ बढ़ गई नन कम की न्यूज़ी माखाम सिल्वर गुरु सिल्वरम रेंज बाउंड लिक्विडिटी वागस्ता सिल्वर वीकली गुरु वीकली वीकली क्यों या रेंज बाउंड लिक्विडिटी वागस्ता द हाइट टारगेट के शेयर टू द डिलीट को डेली गुरु डेली for a strong candle closure the buying opportunity the best buying opportunity of the level na leg rejection agastesh 76 na leg rejection agastesh current interval only h4 guru h4 the target done shows 74 mashallah 74 target done break retracement or done These are the cylinder and Ashi Dole strong cell zone दे दा लेवल ब्रेक शो ब्यादा है 82 टारगेट के Ashi और डेली टाइम फ्रेम के कम टारगेट है
اوس دلته دا ښکلی باینګ لیول دی. دا یو زبردست باینګ لیول دی. green color 73 and 72. Current interval only 15-minute time frame ته راشو. 15-minute time frame دا یو best buying level و. خپل buying یې ورکړی دی. بل دا یو best buying level دی. one of best buying level دی silver. Current interval only. او دا یو best buying level و. د buying ورکو زبردست. دا level دی. دا خپل اډا بلاک قسم break and retest. یورو USD ته راشو. یورو ډیلی کې چې کو ډیلی buying confirmation دا ټارګټ پاسبل دی. دا لیول یې ویټ کوي ورسیل زون دی. H4 ته راشو. H4 buying break شو دا سیل زون retest and دا لیول دې لیول نه واپس ریجیکشن کېدای شي. M15 ته راشو. M15 دا یو بیسټ باینګ لیول دی نن. green color current interval only. دا یو بیسټ باینګ لیول دی. current interval only. دا یو بیسټ باینګ لیول دی. scalping لپاره دا زبردست سیل زون ده. که دا بریک شو اپ ساید موومنټ کنټینیو کېدای شي. یورو US oil daily. US oil خپل ټارګټ daily time frame کې range break volume imbalance دا ریټریس پاسبل دی. دې یو بیسټ باینګ اپورچونټي ملاویدای شي 94 نه. H4 وګورو. ټارګټ almost done شو 107 almost done ورته وایي. دا غټ سیل زون اوس دا وړوکی لیول دی. واپس باینګ تللی شي 99 او 97. 94 هم یو بیسټ باینګ لیول دی. دا یو بیسټ باینګ لیول 15 منټ ټایم فریم ته راشو. 15 منټ ټایم فریم کې دا یو سیل زون current interval only. بل سیل زون دا یو دی. current interval only. best buying level دا تاسو چک کولی شئ. touch and go. دا ډیلیټ کټ صفائی 5 ته راشو. 5 GBP USD ډیلی انفارمیشن ملاویږي او ټارګټ به دا لیول 1.34. H4 کنفرمیشن ملاو لیکولیټي دلته کنفرمیشن ډن او دا به ډیلیټ کو. دا ټارګټ پاسبل دی. M15 دا ډیلی دا لیول current interval only. دا کنفرمیشن ملاویږي H4
دا به هم 15 کې پاتې کو. دا یو بیسټ باینګ لیول و چې چېرته لیول ته راغی. دا سیل زون بریک دا بیسټ باینګ لیول پاسبل دی. سیل لیول هغه ویټ کوي BTC پر بیا خوځېدلی دی. نه جی پی واي دا یو سیل زون دی جی پی واي کې. دا باینګ لیول دی. یو باینګ لیول دا هم پاسبل دی. کرنٹ انټرول اونلی H4 چیک کو. H4 دا لیول ریسپیکټ ولې ورکو. دا سیل زون بیا دا هم ډیلیټ کو. دا لیول هم ډیلیټ کو. صرف دا لیول پاتې شو 208. دا روان دی. د دې فلسفه هم ما تاسو ته په ډیلی ټایم فریم کې کلیر کړې وه. دا لیول اوس بریک شو نو 208 چې 208 باندې بای کولی شو. ډیلی ګورو. ډیلی کله چې بریک شو ما دا پیک آوټ کېدی شي او یا بریک واپس سینټر او ټارګټ دا لیول و. د خلک ریسپیکټ ورکړو دې لیول له بیا دا هم بریک شو. الریډي دی یو ځل پروفیټ تللی و. دا یو بیسټ باینګ اپورچونټي لیول دی. البته دا ګټ کوي. دا و انالیسیس فال اف دا هم ډیلیټ کو. USD JPY ډیلی کې USD JPY دا بریک واپس برلان دا ډیلیټ او پیک آوټ و. دا یو بیسټ باینګ لیول دی 157 H4 کې ورو. H4 دا سیل زون ریسپیکټ ولې یو ځل ورکړو بیا ډیلیټ. دا باینګ لیول دی زبردست باینګ لیول دا ځای دی. کینډل کلوزینګ پکار دی هم ډیلیټ کو. دا یو زبردست باینګ لیول دی. کلوزینګ ماسټ پکار دی. کلوزینګ وشو دې لیول ته راتلی شي 157 ته راتلی شي. کرنٹ انټرول اونلی M15 H4 کرنٹ انټرول 15. M15 کې ډاون ټرند دی نو دا یو سیل زون دی. دا سیل زون ویلټ سیل زون دا به سیلینګ کوشش کوو. کنټرول زیډ او بل سیل زون دا یو ښکلی سیل زون دی. دا به سیلینګ کوشش کوو. کرنٹ انټرول دا باینګ لیول ریسپیکټ ولې لږ ورکړو ډیلیټ. اوس باینګ لیول دی. دې لیول نه بیا یو ځل تلی شي
BTC H4 range bound دی دا بیسټ لیول دی دا بريکشن ډایرکټ دا لیول پوسیبل دی range bound دی BTC now today analysis especially the gold M15 4610 دا یو بیسټ سیلینګ مارکیټ راتاو شو دا کینډل ول پکارو تین راتاو شو اوس رسکی دی دا لیول رسکی شو رسکی بل ویډیو پورې اجازه غواړو څوک په انالیسس نه پوه شي یو ځل بیا وګورئ نن پکې دوه درې پوینټونه نوي دي ستاسو لپاره دا انالیسس مسټ فالو کړئ او خپل ټریډینګ ویو کې ډرا کړئ د خپل صحت خیال ساتئ د خپل فیملی والا خیال ساتئ او ټول ضروري اکاونټونو باندې رکس کم اخلئ الله حافظ